رسول الله مبارک وی چې ما ته خدای پاک وی چې کبر دا زما لنګ دی او لوی دا زما کمیس دی. خدای پاک وی کبر دا زما پرتوګ دی او لوی زما کمیس دی. الله وی کدا دواړه لباس دی بنده زما استعمال کو او د لوی او کبر وکړو نو الله وی دی به زه خوار او ذلیل کما او دی به په دې دنیا کې ذلیلي او په آخرت کې به هم ذلیلي. کبر بیا صحابو تپوس وکړو رسول الله مبارک ته وی ویل کبر څه شی دی؟ یو صحابي وی زما خو نوې جامې م خوښې وي، قیمتي جامې مې خوښې وي، قیمتي سپلی مې خوښي او قیمتي څیزونه مې م خوښي او ځان مې م ښایسته خوښي. او هغه صحابي رسول الله مبارک ته وی ما ته وګوره زه څومره ښایسته یم او واقعي چې دا سړی ښایسته سړی و. نو رسول الله مبارک ته وی زه څومره ښایسته یم؟ ویل او ته ډېر ښایسته سړی. ویل زه دقه شان کپړې م ښایسته خوښوم او زه صادر پټکې او شپلی م ښایسته، لباس م ښایسته او چهره م ښایسته خوښوم. نو دا خو به په کبر کې نه راشي. نو رسول الله مبارک ورته وی نه دا په کبر کې نه راشي. کبر دې ته وی رسول الله مبارک ورته وی کبر دې ته وی چې ته د حق خبرې نه انکار وکې. د حق خبرې نه انکار لکه یو بچي ته ووی چې هلکه بچیا زه لاړ شم مانځه ته او په ده بد ولګي، دا کبر دی. کبر دې ته وی چې ته په یو حق خبره باندې پتا باندې هغه بد ولګي نو دا د کبر علامه ده. یو سړي دله دعوت ترکو چې راځه مانځله نو په دې ځای ورته لاس کښېږده، دا ښه اخلاق دي. او که ته ورته یې چې زه مړه تا ته ګوره او منځونو ته، دا کبر دی. نو د حق نه انکار کول دا څه شی دی؟ دا کبر دی. د مانځه، د اذان، د اودسو تمام احکام شرعیه دا به بشر و چشم که د دې موږ له چا دعوت راکړه نو داسې به نه وایو ته مانځله روان یو یو سړي درته ووایي چې هلکه زر راځه چې ځو مانځله نو په ځان بد مه لګوه، دا ته ښه وګڼه اگر چې ته مانځله روان یې. نو په دې باندې غوسه کېږه ما د حق خبرې باندې غوسه کېدل دا وغم الناس. او رسول الله مبارک وی کبر دا خپل مرګره سپک ګڼل دي چې ته ځان ته درانه وګوري او بل مرګري ته اگر چې هغه به د شکل په لحاظ، هغه به د عقل په لحاظ، د خاندان په لحاظ هغه به ډېر زیات کمزوری لیکن ته به هغه درون ګڼئ. د قوم په لحاظ به هم سپک نه ګڼئ، د ذات په لحاظ به هم سپک نه ګڼئ.